دا خو موجود ما په دې ښار کې نن خبره په اهم ایشو باندې کوو چې کوم زمونږ په ملکن ډیویژن کې د انکم ټیکس نفاذ یا د ټیکسز چې کوم نفاذ شوی دی د فیډرل ګورنمنټ طرفه او دغه شانتې په بعضې شیزونو کې د صوبایي حکومت د طرفه هم مخکې شوي دي چې د هغه ډایرکټ او انډایرکټ شمارېږي او هغه ځکه مختلف وخت کې راغلي دي. دې وخت کې چې د 1 جولای نه کوم انکم ټیکس نفاذ ګورنمنټ لاګو کړی دی چونکې زمونږ ملکن ډیویژن چې کوم دی هغه ټیکس زون ایریا ده په هغې کې دا مخکې نه اوس ته پورې زمونږ همدغه شانتې په چې کوم ریاستي بیرو ریاستي اطلاعات او دغه شانتې محترې او ستار چې کوم دا هغه سټیټس درې چې دوی به د پاکستان سره چې کومه فیصله کړې وه د مشرانو مطابق نو دلته به ټیکسز نه چې څوک پورې تمام فیسیلیټیز یا چې کوم سهولیات ورته موږ وایو هغه دا شوي دي. خو په دې وخت کې یو دی خو نن چې زه کوم په دې دوکان کې ولاړ یم دا د میډیسن دوکان دی او دلته خلکو ته تکلیف دا دی چې د 1 جولای نه کله د دې نفاذ شوی دی نو ملکن ډیویژن کې د کمپنیانو چې کوم د میډیسن دي هغوی 2.5 چې کوم ټیکس دي هغه اضافي د دې دوکانونو نه ادا کېږي نویو مریضانو یا د امراضو چې کوم دی هغه تکلیف دی. دې وخت کې زما سره موجود دی د میډیسن رحمان الدین خان د ده نه به تپوس کوو چې په دې کې تاسو څومره تکلیف خلکو ته دی او څومره دغه دي ستاسو شارټیج راځي یا ستاسو عوام هغه غواړي که نه. او جان بھائی دا چې څنګه خبره تاسو وکړه دغه شان ټیکسز د 1 جولای نه نافذ دي او د هغې نه تاسو فارمونه خلکو ته وکړل موږ له دا د ډسټریبیوټرانو دا فارمونه راغلي دي د دې وجې نه موږ هغې له اډرونه نه ورکوو ځکه چې هغې 2.5% زموږ نه ټیکس لري نو ټیکس دومره غټه خبره خو نه ده خو زموږ ته د ټیکس هغه سهولیات دلته ریټرن نشته د دې وجې نه که نن تاسو زموږ اوبه ولیدې نن تاسو زموږ سړکونه ولیدل نن تاسو زموږ هسپتالونه ولیدل نن تاسو زموږ سکولونه ولیدل نو دغه شی د هغې موږ ته پته ده چې هغه دلته خو ټیکس به پنجاب کې خلک ورته چلته جي آر ټي چلېږي برینچ دا بسونه چلېږي هلته خو د خلکو ته ډېر سهولیات دي نو ټیکس ته اوس موږ هم امکان دی خو دا چونکې دا یو ځان له حیثیت د دې ملکن ډیویژن دا د هغه مشرانو کړې وه د هغه حکمرانانو هم منو دي وه د دې وجې نه موږ هغه ټیکس زموږ ټول ټریډ یونین په دې خبره متفق دی امید چې موږ د دې نه یو ځل د شټر ډاون هړتال باندې خبره روانه ده نو کېدای شي چې موږ شټر ډاون هړتال زر اناونس کړو د ملکن ډیویژن کې ټول ملکن ډیویژن کې دا نه چې یوازې دلته ملکن ډیویژن کې موږ ټول شټر ډاون اناونس کېږي انشاءالله او کېدای شي چې دا د یوې ورځې به نه وي دا کېدای شي میاشتو پورې لاړ شي نو آلریډي زموږ سره په دوايانو کې تاسو وینئ چې لکه لایف سټرنګل دا چې کوم اډر سپارم دي دا پراته دي لایف سټرنګل چې خلک در په دوايانو پسې ګرځي د دې وجې نه څوک اډونه دا چې موږ هغې سره اول خبره کوو چې تاسو زموږ ټیکس کټ کوئ او تاسو ټیکس کټ کوو کمپنیانو زموږ نه غواړي د دې وجې نه د کمپنیانو سره هم متاثره دی ډېر زیات هغې هم کوشش کوي چې یاره زموږ نه اډونه والي په ټیکس کې خو زموږ خپل دا کوشش دی چې موږ په ټیکس کې اډر نه ورکوو ځکه چې موږ بل امپلیمنټیشن موږ امپلیمنټیشن خو ځکه به دا چې موږ اډر وکړو خو موږ امپلیمنټیشن ومانه د دې وجې نه موږ اډرونه نه ورکوو زموږ بېشکه چې زموږ ډېر داسې بیماران دي چې په ډېډ باندې پراته دي دوایانو ضرورت دی ورته خلک په بازار کې در په در ګرځي په هغه دوایي پسې چې کومې نه میلاوېږي او هغه خو ډېرې ګرانې دوایي دي آلریډي دوایانو کې په قیمتونو کې 500% اضافه راغله خو بیا هم خلک ځان له خپله مزدوري کوي خپله څه کوي په سوال که دا باندې پیدا کوي خو که بیا ناکړ شي نو کېدای شي چې بیا هغه شانتې بیا بس ډېر مسایل به جوړ شي. تاسو واورېدلو د چې کوم د پیر بازار د میډیسن صدر دی رحمان الدین خان د ده وینا دا ده چې دلته که موږ دا ټیکس ومنو نو مطلب دی زموږ دلته سروایول ګران دی یو خو دا دی چې کوم ریټونه دي هغه به ګران شي بل دا چې زموږ سره به دلته د خلکو د عوامو خپله دشمني پیدا شي چې دوی به موږ باندې ټیکسونه لاګو کړو او ان قریب دا ده چې د ټول ملکن ډیویژن کې د ټریډ یونین سره د سیاسي پارټیانو او د نورو چې کوم خلک دي عام عوام دي د هغوی هم د شټر ډاون او د پیجام هټال عموما چې په دې هفته کې متوقع دی او داسې ویلی کېږي چې دا پیجام هټال یا دا شټر ډاون چې کوم دی د دې هم پته نه لګي چې دا به 1 ورځ وي 2 ورځې به 3 ورځې به 10 ورځې به نو خدا نه کا که داسې حالات حکومت یو طرف ته حقدرګي کوي د عوامو بل طرف ته مجبوري او موږ ته هغه سهولیات هم نه نو دلته خاص کر چې ما کوم ذکر وکړو د خاص کر د هارټ مریضان دپاره د کینسر مریضان چې هغه خلک همدغه وایي چې لایف سیوینګ ډرګ چې کوم ستا جانلیوا امراض د بچ کولو لپاره هغه دغه
هغوی ته به شدید نقصان او نقصان به بیا دی چې د دې خلکو جذبه به بیا نور مجروحه کېږي او دغه شانتي به بیا خلک په دې باندې راځي چې یاره دا حکومت داسې نو بیا به هغه د کشمیر خبره ده احتجاج به کېږي او د احتجاجونو نه وروسته بیا حالات دونه خراب وي چې حکومت ته به د هغې کنټرول کول هم نه دي نو لهذا چې اوبه د سر نه زیاته شي نو هغې نه مخکې دا ده چې دلته حکومت ته د عوامو سره کېږي او چې کوم وعدې شوي دي مخکې شوي دي هغه پوره کړي.